اچو نو واحد ملي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب دی چې کڅوک دا غوي خدا سشتنه چې سیاست سره اختلاف وکي خدای وا خبره د انور بشان خکاره ده چې که هر څوک نو هغه به د دوی تعریف کوي او دا یو خبره کوي چې یاره انتهایی مخلص ملمدوست او ملګری سره کلک ولاړ انسان دی بې داغه ماضي لري دا زمونږ د پاره د ټولو نه غټه خبره ده او موږ په دې فخر کوو په خپل مشر باندې چې کم از کم په دې سیاست کې چې دا کم ګند دی دا کم سیز روان دی خاص کر د تیر شو د 15 کالو نه نو موږ د قومي وطن پارټۍ او د داران ملګری په دې فخر کوو چې زمونږ مشران بې داغه دي د دین علاوه تاسو ته پته ده چې په پښتونخوا کې بل خصوص او په پاکستان کې د آفتاب احمد خان شیرپاو چې کم ترقیاتی کارونه دي دا ښکاره دي دا سپټ نه دي کم ښېګړې چې هغه د خپل پښتون قوم سره کړي دي دا ښکاره دي او ان شاء الله دا یقین ساتو الله تعالی دې دوی له ډیر عمر ورکړي چې همدغه شان د دې پښتون قوم رهنمایي کوي او د دوی په خیر او په کار کې د دوی مرسته کوي زه د خپل طرفه تاسو ته دا یقین در کوم چې په دې پارټۍ کې به تاسو ته عزت میلاویږي تاسو یقین وکئ ما 15 کاله د ضلعي صدارت کړې دی د یو پارټۍ خو چې کم عزت ما سره دلته ماته د مشر خان او د کشر خان نه میلاو دی تاسو یقین وکئ چې دا په بله پارټۍ کې نشته دی او زه تاسو له دا یقین در کوم خاص کر دی نو ملګرو له چې دلته به تاسو ته عزت میلاویږي دلته به تاسو ته د عزت ژوند میلاویږي دلته به تاسو خبره اورېدی کېږي دلته به تاسو مشوره اورېدی کېږي ان شاء الله تاسو هم دا یقین ساتو چې تاسو به د پارټۍ دپاره د خپل تنظیم دپاره د سبا نه به خپلې هلې ځلې شروع کوي خپل که څه تنظیمونه په لاندې سطح باندې هغه به برابر کوي او وکیل صاحب ته ما دا ریکویسټ مخکې هم کړی او نن یې ورته بیا هم یاد دهاني ورکوم چې زر تر زره دي د ضلع لوړ دیر په سطح باندې یو کنوینشن وکړی شي چې کم از کم موږ دلته کې سیاسي پارټو ته وښیو چې دلته کې د قومي وطن پارټۍ وجود شته دی دلته کې د هغه ورکران شته دی عهدهداران شته دی نو تاسو نه دا یقین ساتو ان شاء الله چې موږ به تاسو سره اوږه په اوږه ولاړ یو زما زیات تر دلته ملګري ناست دي د دیر د ملیزو سره د تیر شوي د 15 کالو نه زما یو تعلق دی هلته کې زما خپل یو دوستان دي ملګري دي